سواد برای نام موجود دی چې ځان ته خادم سواد وایي. ته خادم سواد نه، ته خادم مکان باغي یا خادم ننګونه یا خادم دار لوکل د دې یوې ایریا یې. که ته د سواد خادم وې تا به د دې خلکو تپوس کړی دا ماشومان دا چې کوم وفات شو چې په مخ د پاکستان جګړه ده دا د دې قوم شهیدان دي، دا د دې ملک شهیدان دي. او موږ د حکومت څخه طالبانو چې زر زره په دې اکشن واخلي هغه شان اکشن کوم چې تاسو په نوي پاکستان کې د یو ډیکټاتورۍ دپاره واخیستو خو د دې ماشومانو چې دی که نه تاسو هېڅ تپوس ونه کړو او څه اکشن یې وانخیستو. موږ د سواد سیول سوسایټي دا ملګري په پرامن طریقه خپل دې سلیکټډ پرایم منسټر ته درخواست کوو چې ستا سره په هغې دپاره واقعي دپاره کې وو د هغې دپاره تا ټوله دنیا په سر راغستې شوه دا ټوله انتظامي چې دی که د هغې دپاره په حرکت کې راوسته خو د دې ماشومانو دپاره د دې ماشومانو دپاره د پروفیسر دپاره چې دی خاندان مکمل خاندان دی داسې ختم شوی دی چې د هغو د قبر لکه نه په شیولي ولا قبر که نستی دی او په هغې کې ولا بیا دیوالونه پارټیشن یې کړي دي او په هغې کې هغو دفن کړي دي. خو یو ایله بیا یو پیره د خپل سیاسي مشرانو نه کوو چې ستاسو کله سیاسي مقاصد دي د بجلۍ په نامه تاسو راوځئ روډ بند کړئ، د ګرانۍ په نامه تاسو راوځئ روډ بند کړئ یا بل څه چې واقعا راشي ستاسو د مطلب په هغې تاسو روډ بند کړئ. خو د دې ماشومانو لپاره چې مزدورکار او مزدور پیشه وو د دوی لپاره تاسو هېڅ ونه کړو. ما په خپله پرسنلي ډېر سیاسي مشرانو تعریف وکړو چې دا زمونږ د سواد غم دی، ټول سواد په دې باندې جاړي. ما له په خپله دوه ورځې بس زه ولې راوځم خو زما دا تمه وه دا امید و چې زما د صوبې وزیر اعلی په دې واقعه باندې اکشن واخلي خو هغه هم زما په شان کړو. هغه هم ټلیفون ته پاتې شو. ټلیفون خو به زه هم وکړم دا نور ملګري به هم وکړي په سوشل میډیا به هم خپل احتجاج وکړي خو اصل خبره دا قاتلین ګرفتارول دي. زه سکیورټي فورسز ته په خاصه توګه سیند رینجرز ته دا ګزارش کوم چې تاسو د سیند حکومت او د وفاق سره مشترکه د دهشتګرد په خلاف کارروایي وکړئ او دا دهشتګرد چې دی هغه انجام ته ورسوئ چې سبا ورځې زما او ستا بچی بیا د دې خلکو نشانې نه شي. ډېره بله ورځ چې په میناري پاکستان کې یوه ټیکټاکره وه هغه په بیهوده جامو کې راغلې وه او بیا د هغې بېعزتي وشوه نو زمونږ عمران خان صاحب او زمونږ کومه میډیا چې ده هغوی یوه غوغا جوړه کړې وه او د هغې باندې زموږ عمران خان صاحب مقدس واخیستو. بیا چې زمونږ د سوات پښتانه کوم چې په کراچۍ کې شهیدان شوي دي ماشومان دي زنانه دي زمونږ د میډیا په هغه وخت کې بلې ناستې ده زموږ عمران خان صاحب مقدس وانخیستو. بیا د دې ماشومانو به څوک تپوس کوي؟ وزیر اعلی صاحب ته زه دا اپیل کومه چې موږ سره د یونیورسټۍ مطالبه نه کوو، موږ سره د کالج مطالبه نه کوو، موږ سره د روډ مطالبه نه کوو. نه دا ستاسو کار دی. کم از کم د خپلې علاقې د پښتنو تپوس وکړه که نه ته زموږ څه وزیر اعلی یې موږ به تر هغې پورې چم نه کړو تر څو پورې چې تاسو موږ ته دې او زموږ دې پښتنو ته تاسو انصاف نه یې ورکړی او دا تر هغې پورې به نه قرارېږي چې زموږ دښمن دا چا چې کوم ظلم کړی دی ورته پانسۍ په اقتدار خېجول دي. احتجاج نن د هغه ماشومانو یا د هغه خلکو لپاره دی کوم چې په کراچۍ کې په یو ناوړه پېښه کې شوي. موږ د حکومت نه او د دې خلکو نه مطالبه کوو چې ډول څنګه شهیدان شو که نه هغه د یو فنکشن نه واده نه او د دهشتګردۍ خلاف مبارزې کې شهیدان شو. موږ د هغې غندنه کوو او دا خو زموږ اسلامي او اخلاقي پالیسۍ جوړېږي چې موږ د یو څه خلاف په لاس باندې